السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټ بیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته مو یو ریکارډینګ کوو. د خیر سره په دې موقع زه د ریاض د په کور کې موجود یم او ویلاړ یم او تاسو ته پکې دا ریکارډینګ کوم. د خیر سره تاسو دا کتل شي چې ریاض د کوم دی نو د انګلند نه د برمنګم نه دا سامان، دا د چیریټي سامان چې کوم دی نو دا د غریبانو لپاره راوړی دی. د بوټونه دي، پیزار دی، هر قسم ته چې کوم دی نو د زنانو دپاره هم دي، د ماشومانو دپاره هم دي او د سړیو دپاره هم دي. دا د هلته انګلند کې د غریبانو خلکو دپاره چې کوم دی دا سامان اخیستی دی او دا به د خیره سره چې کوم دی نو نن په دې باندې چې کوم دی نو شروع کېږي. او په کلي کې چې څومره غریبانان دي او د کلي نه بهر چې کوم اپله د پله علاقو والا دي د خیره سره دا سامان به پکې د بوټونه شو، دا پیزار شو، دا به پکې دی تقسیموي د الله د نامې سره. نو بس ده چې دا کوم کوشش کړی دی او کوم د خیرات د غریبانانو دپاره دا د سامان په شکل کې د انګلند نه راوړی دی. دې کې دا بوټونه هم دي، دا کتل شي دا د زنانو دپاره، د ماشومانو دپاره پکې شته دی، دا کتل شي. نو بس الله دې د دا خیرات قبول او منظوره کړي. کوم د غریبانانو دپاره د دا سټیپ اخیستی دی، دغه پکې د سړیو دپاره دي او دام نه چې کوالټي بیکاره کوالټي ده، زبردست بوټونه دي، نوي کتل شي برانډ ني. دغه د هغې سره چې کوم دی نو په دې ټاپونو کې دا سامان راوړی دی او دا یې کارګو کړي ده. د شنه ټاپونو کې دا ټول سامان چې کوم دی نو دې کې راوړی دی. ورسره چې کوم دی دا کوټونه دي د ماشومانو دپاره، بنینونه دي، دا بنینونه، دا کوټونه، دا بنینونه دا هم ورسره دي. دا کتل شي ښه زبردست بنینونه هم راوړي دي، ویلچیرز هم پکې دي، دا ویلچیرز دي پکې. نو بس دا به هغه خلکو ته به د خیره سره میلویږي چې څوک یې دې حقداره وي او خپل کوشش به زموږ صحیح کوو چې کوم صحیح حقداره کس وي، غریب وي، ضرورتمند وي، هغې ته به دا میلویږي. دا کتل شي چې دا زنانو دپاره چې کوم دی نو دا سامان دی او بس د ده په دې کور کې موجود یو. بس اوس به پکې دوا کوو د خیره سره، هغې نه بعد به چې کوم دی نو دې باندې به چې کوم دی نو دا اپله د پله علاقو ته به وړو د خیره سره، هلته به پکې ډسټریبیوشن کېږي خلکو ته، غریبانانو. ایدی نه بعد چې بیا دا کار کوم زه به کوشش کوم چې ایدی پاکستان والا بوټان لږه خلک ځای کې سړي ته دا ورکړه راست یو راشي. ها څه سامان دا دی یا کولو شوی نه دی او دا به هم د خیره سره په دې غریبانانو کې چې کوم دی نو تقسیمیږي. دا کاټنې دي، دا یې دي کې یو اوس هم دا بوټونه پراته دي او څه دا بنینونه دي، کپړې وغیره دي او دغه تاسو کتل شي. نو بس الله پاک ته د دا خیرات او کوم چې د زړه خوش کړي دي پاره د خپل ملک د غریبانانو، د کلي غریبانانو، اپله د پلنورو کلو دپاره دا کوم کوشش چې کړی دی الله دې قبول او منظوره کړي او الله دې دته چې کوم دی ډېر ډېر اجرونه ورکړي. وار یو صاحب حیثیت کاس ته چې کوم دی الله پاک ته دغسې توفیق ورکړي چې د کلي کې او اپله د پله د نورو کلو کې چې کوم غریبانان دي چې هغې سره چې کوم دی نو مدد وکړي. آمین ثم آمین. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همو عزیزانو
تاسو ته په دې نټ کې د کلي حالات یا مشکلې ته راغلي یو او په کلي کې چې راوشو نو به د منډې تړي دي خو یا په خیر نه دی ختم کلیوالا کام راغلي یا میلمانه ډېر راسي شپه یا خوب مو صحیح دی خو بس الله دې مخکې خیر کړي آمین بیا د هغې نه بعد په دې سامان لګوي دا سامان چې تاسو وینئ دا ما مارکیټ کې نه دی اخیستی دوکانونو کې دا مې په انګلینډ کې په کربوټونو کې راټول کړی دی ټاپونه دې ولیدو بوجۍ مو ولیدو څه چې وینئ دا مخامخ کې دې کې یو پیس چې کوم دی الله باندې د سرګان کې په 3 پاونډه په 2 پاونډ دی زنه وخت کې پکې ګورا موش کې نیچه گو گو خو الله پاک دې پورا موږ سوکړو سپېړو وړو شکانه را خو معمولی خبره ده دو سامان چې مو راوړی په دې باندې تقریبا 2 پاونډه ملیم پاونډ په الله دې سرګان کې دا صرف تاسو ته د بیان چې کوم کیدای شي زه غلط خو غلط په نو چې تاسو په موضوع کې دې نه سروشي کله کله شاګرد وي تاسو ته وایي چې استاد دا کار دی غلط وکړو نو دې کې به یو سړی ډېر علیم وي خو هغې ته خبره تارګټ ته نه وي راغلې پاکستان کې چې زه د ښځو په پښو باندې بوټونه وینم 150 روپۍ قیمت دی دا سامان چې ما راوړی دی په دې کې د ما سره چې شام عادت کړی اچونه کې پټکونه کې بندونه کې رخصتنه کې بیلټې والا په کامو پیسو کې راوړنه کې په دې باندې 1200 پاونډ ما کرایه ویل کړې ده الله دې په 12 لک پاونډ کې ماته دا قبول کړي په دې پوښتنه به درخواست وکړو د سخت ته هغه کار دی همدې خبرې مطلب دا و چې په 150 120 کې چې زه بوټه خلم د هغې نه په ولسیل کې به ماته په 120 میلویږي موږ دوکانداران پاتې یو خو دا کوالټي بوټونه دي دې کې داسې کوټونه دي د ماشومانو نایک او ماسک سپنسر کلارک بوټونه دا لغونې وخت زیات اخلي خو زه د عزیزانو خبره کوم چې دا نه په لوی یم نه په غریب هغه یم په زور یم ستر کار دی څه معمولي کار نه دی راوړنه بندونه او پټکونه تقسیمونه الله په دار کې د قبول شي خدا د تیامه چې که چاته پیسې وي کوي څوک په پسرګیټ استعمال کړي څوک په جیورۍ استعمال کړي ډېر کم خلک یې کور کې استعمال کوي دا شوز دي دا چې چا په پښو دي چې 10 دینې په پښو کې که نه نو ما ته به دا وکړي عزیزانو ما سره څه کاری نشته خو چې ما سره په پښو تاسې کوم بوټ وینئ دا د کار بوټ دي د خبرې مطلب مې دا دی چې که زه د افسرانو سره کینم او که زه د مولیانو سره بزنسمین سره خو زه د کار بوټ په سامان کې په دې واسکټ په دې جوړه کې هلته ګرځم کیسې مطلب او د خبرې مطلب دی که چې دې نه که تاسو ته الله څه دیر کوم توقعات چې تاسې هغسې کار وکړئ خو ډېر ستر کار دی هیډیک دی موږ سړی انځب کیدو ته تیار دی نو دا ورته کوم چې د مو دا سامان د خدای پاک په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې مو اړخ لګي امو مشیران خدای دې ولسخان امو تره یعنې چې پیرزوس نصیب آمین په چې ویلې هغه مو ته لور نه ورکړي زه به ولایت ته لاړم لکونه به مې وي کړي خو زه به لاړ نه وی چې ویلې ما بیا چې هغه اوستم بنیاد ولګېدو خو که چاته پیسې ویل کوم که چاته خیرات ویل کوم خو چې ما سره دی تاسو ته یې دیر کوم بالکل چې ما سره نه وي نو تا ته همیشې ته دیر کوي نو خدای دې او بخي آمین خدای دې ما مور و پلار ته دې ثواب درکړي خدای دې مو بچی آمین او چې چا څه مدد کړی آمین او آمین نو دا به وکړو چې خدای پاک په خپل دربار کې قبول کړي آمین او منظور کړي آمین خو خدای چې چا څه مدد کړی نو مې نشم اخیستی یو بر نه پاتې شي ټول به خفه شي بالکل دا په دوکان کې نو زموږ طرف نه سوال تاسو ټولو کې چې الله دې قبول کړي خدای دې بیا د هغې نه بعد دومره واس راوکړي چې دې نه زیات وکړو اللهم امین دغه دوه خبرې دي یا دا چې کومه کاروایی تا کړې ده دا ګوره ډېره لویه خوري غواړي او دا چې په کوم طریقه باندې ما ورته دې ته وکتو ما چې خدای پاک رب العالمین دا در غونډ کړي څنګه دي او دا سمبول کړي څنګه دي او د انګلستان نه پاکستان ته راورسو او یو سړی 8000 میله لري دی او بیا دې مطلب د خپل پاکستانیانو خیال ساتي وړه کې دمه دا شته چې هغه خلک وساتي که نه نو دا ډېر لوی سوچ تو کړی نو په کار دی چې دا ویډیو څوک وګوري
وای دې نه مال ولي و دغسې کورونه نور خلک وکړي بالکل. او د نورو غمونه وکړي ویني چې ته په سر کې څه داړ خو ته صرف دغه مړه باندې چې په دې خلکو باندې خوشیدې او ته مته دا کاروای وکړي نو الله دې ته دې ډېر اجر درکړي آمین. او نور ته خدای په داسې سوچونه ورکړي چې دغسې کورونه وکړي آمین آمین او دې دا ټول بجامه دوا وکړي او بچو دې دا په خپل در کې قبول منظور کړي آمین. او په ډېر څه دې نکاح کړي آمین. چې پیاز دې وي خو په نیاز دې وي دا چې کومه کاروایي را به کړې ده نو په دې کلي کې خو ډېر وخت نه د انګلینډ روان دی او چلیږي خو دغسې کاروایي چې نه دي کړي نو خدای پاک دې ته په دې دنیا او په هغې دنیا باندې اجر وکړي آمین او پاک بچو دې منلی چې ولس دا چې کوم دی او بخي ځکه چې دا سټارټینګ چې دا اخیستی دی که دا انګلینډ ته نه وی لاړ نو دا کیسې به نن څنګه وي که نه دا خو به نه وي خو داسې صرف یو ولس نه داسې چا چې چاته لونه وي چا لونه په چا په زمنو پسې لوړ دي دا دې دعوا کوي ویلي چې که هغو میندې دي که خویندې دي چې پیوس ورته راشي که نه د ولایت نه یا جوروبا راشي بوټ پیسه راشي نو یوه وسیله جوړه شوه نو خدای پاک دې موږ ټول اتفاق نصیب کړي الله مو دې رولې او جګړې ختمې کړي پوره په رشتو کې ډېرې جګړې دي هلته پدې چې وړکو هلکانو د خدای دې ټولو کورونه آباد کړي آمین. او دې خبرو کې نه څه غلطي شوي عزیزانو مو پیر ته وکړې او په مخه مو شا او په الله مو سپارم ګوډ بای ډیره مهرباني او بس اوس دغه د دې خیر سره باقاعده چې کوم دی نو هغه خلکو کې چې کوم دی غریبانو کې لوکل په دې کلي کې او آوټسایډر نم خلک راغلي زنانه دغه ته کې ویلوړي دي ښځې راغلي دي د کلیم دي او د آپ ته د پلکلوم دي خو موږ هغې طرف ته چې کوم دی نو کیمرا نه شو نیوی او بس دغه د شروع وشوله الله دې دا خیرات او دا کوشش دی الله په دې قبول او منظور کړي مړه دلته کې چې کوم دی نو د کلي لوکل زنانه هم رولې او اپله د پلیکل هم رولې نو هغې ته زه کیمرا اپله نشم لګوی ریکارډینګ نشم کوی خو بهرحال د ویډیو په دې ځای باندې سټاپ کړو او بس انشاءالله بیا به بل نوي کلیپ سره بیا حاضرېږو د خیره سره اجازات غواړو الله حافظ والله په امان